رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخلى في طرق الناس او في ظلهم. لومړی حدیث دا طهارت متعلق. طهارت ستوي فاکه ته ویل کی او فاکی د دې په اسلام کې څه حقیقت شته. دا یوازې د منځ لپاره او د قران د تلاوت لپاره طواف حج لپاره ضروری نه ده، بلکې د دې ځان لم حیثیت ته په شریعت پکې دوی. شاه ولی الله امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای چې الله جل شانه ماته د دې طهارت د دې شریعت یو حقیقت وښود. هغه شریعت چې د کوم د فاره د انبیاء او بعثت شوی دی، دا ټول شریعت خلاصه چې دا نو د پسلورو ابواب باندې مشتمل ده، پسلورو اصول باندې مشتمل ده، او د هغه اصول نړومبه نمبر اصل هغه طهارت دی، پاکی ده، چې یو صحیح الفطرت صحیح مزاج والا انسان وي نو دی با د پاکی چې دنه دا براوري، دی به د ګندګۍ نه ځان دا به بچ کوي او پاکی براوري. د انسان دو کیفیت دي. یو کیفیت د بیودسی چې د بیودسی په یا د له دسمات ورغلی وي، نو دغه ټیم کې د طبیعت د بیودس ما کېدل یا سړی په غسل کې وي، نو طبیعت باندې دا د سي ناګواره شان بوج شانتی وي. خو چې کله دی د بیودسی نه پاک شي، علم وي، جامې بدلیږي، خوشبو مږي، نو دته یو سرور نصیب شي. نو دا کوم بیودسی نو دغه ته ویل کېږي حدث، او دا کوم خوشحالي او دا کوم پاکي چې راغله نو دې ته ویل کېږي طهارت. طهارت دا درې قسمه دي. یو دا دی چې سړی بیودسی وکړي د هغې نه پاکي حاصله کړي، یا پوهوالی او د هغې نه بیا پاکي حاصله کړي، دې ته طهارت ویل کېږي. دویم دغه ګندګي چې دا د کوم جسم سره یا د کپړې سره یا د ځای سره ولګي د هغې پاکول، دې ته طهارت وایي. او دریم صحیح انسان هله پکار وي چې د دې نورو اندامونو د غاښونو صفایي کول، دغه رنګې د ترخونو صفایي کول، زیر ناف صفا کول، د صحیح فطرت والا مزاج دا وي چې دی به خپل ځان چې دی نو دا به صفا او سوتره ساتي. نن مونږ چې کوم حدیث ولوستو، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي انه نبی علیه السلام فرمایل اتقوا اللاعنین، تاسو د لعن د تان د زینو نه ځان بچ کې، د لعنت د زینو نه ځان بچ کې. نو د صحابو فرمایل د الله رسول د لعنت د زینه کم زینه دي؟ وی دا هغه زینه دي چې په کوم لارو باندې خلک تک کوي او تو د پهاغي کې متیازه کې، لکه سړک ته یا د عام د کور لار ده یا د سړی د پټی لار ده، او تو د پهاغي کې ډکه متیازه وکي، نه خلک بیا په دغه ځای کې لعنت دیږي. یا په سوري کې وته غولو کې خلک راجمع کیږي او سوري یو ونه ته یا داسې یو بلې ته راجمع کیږي او برانډې ته راجمع کیږي، او تو ته په هغه ځایونو کې غولو کې. نبی علیه السلام فرمایل چې دغه ځایونو نه ځان چې دی نو دا بچ کې، دا د لعن او د طعن ځایونه دي. نن سبا په دې دور کې دغه شان په استنجاخانو کې غول متیازه کول چې د دې نه مونږ ځان چې دی نو دا بچ کو، او د جمعات صفایي چې دا نو دا راوړو. یا دغه رنګ مونږ خپل بیت الخلا ته ځو چې مونږ کله خپل تقاضا وکړو چې بیت الخلا په خپلې طریقې سره صفا کو، چې وروسته کوم خلک راځي چې هغې ته زمونږ د دې حرکت نه زمونږ د امتیازو نه تکلیف ونه رسي. دا ولې وفرمایل دې کې ایذای انساني ده چې انسان ته پکې تکلیف وررسي، نو چې د معمولي غونتې څیز نه چې
چې د دین انسان ته تکلیف ورسوي نبی اسلام منع فرمایله تاسو ځان بچ کې نه بیا خو د نور ایذا او نه په تطبیق او لا سره ځان بچ کول چې دین دا ضروري دي.